سبا د 10 محرم ورځ ده، نو په خپله او په خپلو بچیانو باندې ښایسته خوراکونه وکړئ، داسې اعلی خوراکونه پرې وکړئ چې په دې ټول کال کې تاسو هغسې خوراک په دې خپلو بچیانو باندې نه کړی. ځکه که چا په دغه ورځ باندې په دې 10 محرم باندې په خپلو بچیانو باندې ښایسته خوراک وکړو، وسعت یې وکړو په هغې باندې، نو الله جل شانه به ټول کال په ده باندې دغسې ښایسته خوراکونه، ښایسته رزق، فراخه رزق به پرې الله جل شانه وخوري. یعنی د رزق تنګي هغه مشکلات به په ده باندې نه راځي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی. صحابه کرام وایي موږ په دې باندې تجربه وکړه او موږ بالکل همدغسې وموندله دا خبره څنګه چې رسول الله علیه السلام فرمایلې ده. نو بیا اکثر د امت نور لوی خلک دا وایي چې مونږ 560 کرتې په دې باندې دغسې عمل هم پرې وکړو، همدغسې هم وموندله څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلې ده. یعنې په دغه ورځ باندې به وایي مونږ په خپلو بچیانو باندې وسعت وکړو، په خپل کور والو باندې ښایسته خوراکونه به پرې وکړل، وایي ټول کال به الله جل شانه فراخه، خوندور او دغسې د برکت نه ډک رزق راکولو، ټول کال به الله جل شانه د رزق د تنګسۍ نه ساتلو. نو سبا دغه ورځ ده، د افغانستان چې څومره خلک دي د هغې دپاره سبا دغه د هفتې ورځ ده، او د پاکستان چې څومره خلک دي د هغې دپاره بله ورځ د یکشنبې ورځ ده، یعنې د اتوار ورځ ده. نو په دغه دواړو ورځو کې تاسو په خپلو بچیانو باندې، په خپلو اولادونو باندې خپله او ورسره خوا کې نور غریبانان هم په دې کې شریک کوي، خپلې خویندې چې د هغې را دعوت کوي، خپل رشته داران را دعوت کوي. خو په کار هر مسلمان ته دا ده چې په خپل کور کې ترتیب جوړ کړي. خو که تا دعوت ورکړو نورو مسلمانانو ته، نورو رشته دارانو ته، نورو غریبانانو ته، نو الله جل شانه به دې نور هم رزق فراخه کړي او خوندور رزق به انشاءالله ټول کال درته الله جل شانه درکوي. الحمدلله زموږ انلاین کلاسز شروع شوي دي. که چېرته تاسو خپله یا خپلو بچیانو ته په خپله نګرانۍ کې انلاین د قرآن زده کړې په خپل کور کې ورکول غواړئ، نو همنن زموږ سره اړیکه ونیسئ. دغه زموږ د وټساپ شمیره ده. زموږ په اکیډمۍ کې تاسو ایډمیشن کولی شئ. الحمدلله زموږ په اکیډمۍ کې چې کومې زده کړې دي نو هغه ټولې اسلامي زده کړې دي، قرآن کریم په ناظرې سره، په حفظ سره، په تجوید سره، په ترجمې سره، او دغه رنګې نورې اسلامي چې څومره زده کړې دي، مونځ دی، دعاګانې دي، حدیثونه دي، ورسره د اودس، د غسل چې څومره هم ضروري اسلامي مسایل دي، دغه ټول د هغې زده کړې کېږي. نو که تاسو هر